الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن عرفاء أهل الجنة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأسبيائه. طول شوق محبت سر درود شریف وائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چاچا به درود شریف ویلی چې چاچا درود شریف ویلی او په لاسو کې موبایل دا کې دی بچو او تاسو د خاراشل تکې نه مخامو هغه لري ډډې والا دلته راشه نږدې اله شاوه ټول کې نه دا کسان دومره پریوان غټه ځای دی چې ستنې د پکې ډډه وای ونه د نوم پکې ځای شته دی. زما دا خبرې واورئ چې زه څه ویل غواړم، اګو خامخا تاسو په ریکارډ غواړئ نو دا سړی ریکارډ کوي دنې بیا والی، خو زما دا خبرې ځان سره واورئ چې زه څه ویل غواړم. وخت مختصر دی، ټیم کم دی. په کار خدا وه چې مولانا خلیل احمد صاحب خبرې کړې وې، موږ به اورېدلې وي. زمونږ مشران دي، اسلاف دي، زمونږ محترم دي. نو وړې خولې او غټې خبرې چې سړی کوي دا بیا سړی ګیریږي. د دومره غټو خلکو په مخ کې سړی تقریر کوي نو تاسو خو نه خبر، خو زمونږ د حال نه یو خدای خبرې چې څه جلبه کېږي. خو ستاسو خدمت کې درخواست دی چې دعا راته وکړه چې الله جل جلاله زمونږ دا سفر حضر قبول کړي او د خپل رضا ذریعه وګرځي. زما عزیزانو محترمو، دا علما دا پروګرامونه ولي کوي دې باندې خبره ده کومه ډېر ټایم نشته، خو څه ضرورت دی چې دا علما دا دستربندۍ کوي او دا مدرسې دي او دا پروګرامونه دي او دا ولي کوي. د دین 2 طبقې دي، یو علما کرام دي د هغوی سره مدارس دي، یو تبلیغیان دي د هغوی سره مرکز دی. د تبلیغیانو تعلق دی د لویو خلکو سره، د بې طلبو خلکو سره، او د علماو تعلق دی د طلب والا کسانو سره. تبلیغیان حضرات چې د 4 میاشتو نه راشي، د 2 میاشتو نه دوی جوړ دي په کلي کې. زاړه ملګري پکې مراجمه کوي او نوي پکې مراجمه کوي. نو دا چې کومې خبرې کوي نو دا خبرې ټولې د ریا نه ډکې وي. مونږ دا وکړو، مونږ دا وکړو، مونږ دا وکړو، مونږ دا وکړو، مونږ دومره جمعتونه وکړل. علماء کرام فرمایي چې دا خلکو ته بیانول دا خو ټیک نه دي. خو دغه علماء کرام فرمایي د دې یو روح بل دی. تبلیغیان د دې وجې نه بیانوي چې هغوی ریا کوي، بلکې تبلیغیان د دې وجه بیانې چې تبلیغیانو کور پرېښود، کار یې پرېښود، ښځه بچي پرېښودل. نو دا قام قبیله په هغې خلکو باندې اعتراض کې دا د کاره پټ شو، دا د لور نه پټ شو، دا وزګار دي، دا په ډوډو پسې ګرځي، دا چکرو لتلی دي. نو دا تبلیغیان چې راشي نو بیا خپله کارګزاري بیانوي چې مونږ څه وکړل. زه یو مجمع کې ناست وم، هلته کې یو امیر صاحب راغلی و د 2 میاشتو نه.
نو یو وکیل صاحب ته وی چې تاسو څلورو میاشتو نه لاړ شئ نو هغه ورته ته تللی وي نو دا څه وکړه نو ما و دغه کېښود چې دې څه جواب ورکوي دا تبلیغیان ډېر هوښیار خلک دی وی ما خو به مونځ صحیح نه یاد کړی په دې 7 میاشتو کې پوره جنازه به مې هم نه یاده کړې پوره تلاوت او اودس به مې هم پوره نه ټیک کړی خو یوه خبره ده چې مونږ سند ته تللي په سند کې هلته کې مونږ یو ځای کې تشکیل و چې هلته د حکومت ریټ نشته بس هلته جس کی لاټي اس کی بینس والا کیسه ده مونږ یو سړي ته دعوت ورکو چې مونږ سره مازدیګر ګشت کې لاړ شه نو هغه را سره په دې محله کې ګرځېدو او خپلو ملګرو ته مې وویل چې دې زمونږ سره روان چې تاسو به ورته دوا وکئ چې خدای دې دین په کار کې زمونږ سره روان دی نو دا زړی بدل کړي سړی مونږ داسې بوتو له 50 کسانو ته مونږ دعوت ورکو چې واپس را روان شو مونږ ته زمونږ سره جمعه ته پورې نه ځي جمعه ته پورې راوه د ماښام د مانځه ټیم دی ماښام مونځ چې د کوو نو ما ملګرو ته وي چې تاسو به د ماښام نه وروسته 2 رکعته مونځ د ده دپاره دعا وغواړئ چې الله ستا په لار کې زمونږ سره دومره وګرځې د زړه دا کاسه یې بدله کړي هغه سړي زمونږ سره په جومات کې شپه تېره کړه د خندا یو خبره دوکه مه مایند کوی به نه یو سړی کور ته راغی ماشوم مور ته وی ما د تبلیغانو سره ډوډۍ وخوړه هغه یې خدای خو دې لیونی که پلار دې ورسره چیس کلي و 4 میاشتو لیبوتو تا ورسره ډوډۍ وخوړه چې کال له به دې بوځي کو وی دا نن نو کو بیا ونه کې ګورئ هغوی چې سره یو خبره ومنله بله ومنله بله شپه یې پې تېره کړه د شپې دغه امیر صاحب وایي چې دا هلک پاسې تهجد له چې موږ پاسېدو دی ډېر زیات جړل وی ما ته یې وی چې ما به خدای ماف کړي ما وی ولې 53 خلک ما وجلی دی 53 مړي مې کړي داسې ورځ نشته چې ما پلار او مور نه والي وی ما ته یې وی چې ته به زما سره ځي کور ته وی زه سره کور ته لاړم او دې چې د پلار او د مور خپله لاړه او هغه یې ښکلول شروع کړل د مور او پلار یې ما ته په هغې سندۍ ژبه کې و چې تاسو به څه چل وکړو چې دې خو زما خپله راوزده خو هره ورځ زه والم وی مونږ نور څه نه دي کړي خو د دغې خلکو نه مونږ یو جماعت تشکیل کړی دی په سوات کې په کابل کې لګیا دي سبا نابلو به زه هغې نصرت لازم کو ته راسره ځي چې لاړ شه راسره تبلیغیان دا کارګزاري بیانې خلکو ته چې مونږه د کار نه پټ شو خو کار له لاړو مونږه بچي پرېښودل مونږ چکرو له نه یوتلي نو خلکو ته کارګزاري بیان کړي چې مونږ کومې پیسې ولګولې دا پیسې مونږ په ځای ولګولې مخکې مې ګیره نه وه اوس مې ګیره راغله مخکې مې مونږ نه کوو اوس تهجد دا نه قضا کېږي نه دا خلکو ته کارګزاري بیان کړي د هغې سره بیا د نورو خلکو رغبت پیدا شي مدرسو تبلیغ ته زمونږ د علما هم دقه کار کوي ما د یو شیخ صاحب نه تپوس وکړو اوس خو دا د سربندۍ بې موسمه دي خو پخوا به په موسم کې وي شعبان کې به رجب کې به دستاربندۍ کېدي اوس خو کالو سر دستاربندۍ مونږ له هم لاګانې ماتې کړې شیخ صاحب دې هم ستړي کړو بهرحال خیر به پکې وي د مشرانو یو ترتیب دی نو ما د یو شیخ صاحب نه تپوس وکړو چې حضرت زه په دې خبره نه پوهېږم زه خو ډېر ګرځم خو په دې فلسفه نه پوهېږم چې دا په شعبان کې او په رجب کې دا دستاربندۍ ولیکئ بیا زمونږ سالانه کال شروع کېږي د سبق دا د شوال نه شروع کېږي د وړوکي اختر د میاشتې نه ما چې دا ولیکئ داسې نو زمونږ دا مشایخ په هره خبره باندې سوچ کوي او د هغې ورسره دلایلي ما ته یې بچیا دا ځکه خلک زمونږ د علما مشایخ په شعبان او په رجب کې دستاربندۍ کوي چې دا د روجې نه یو میاشت نیمه مخکې روجې ته تیاری دی چې کومو خلکو موږ له پیسې راکړي مدرسې له یې ځای راکړی جومات یې راته پرېښی
قرآن مجیدونه رایلونه را لعلی استادانو له تنخواګانې راکوي عشر او زکات مونږ له راکوي مدرسې مونږ باندې چلی مونږ دا دستاربندۍ د دې وجې نه کوو چې مونږ ورته وایو ستاسو پیسې مونږ ضایع کړي نه دي ستاسو په پیسو باندې مونږ دا قجر ماشومان تیار کړل ستاسو بچی دي شال شبړ خو را لېږلیو مونږ ورته قجرې جامې واغوستولې قجر ویښته ټوپۍ خو وله برابر کړي او ښایسته قرآن مجید وایي او ته به پې خوشحالېږي نو دا دستاربندۍ مونږ په دې میاشت کې ځکه کوو چې قوم ته دا اطلاع ورکو چې زمونږ ستاسو پیسې نه دي ضایع کړي بیا په شوال کې مونږ د مدرسو افتتاح ولیکو وای دا د دې وجې نه کوو چې ډېر خلک په دې دستاربندو کې راشي د سړي ماماګان راغلي ترونه راغلي رشته دار راغلي کلیوال راغلي هغه ګوري د پلاني سړي زوی پکې حافظ شو د پلاني سړي زوی پکې عالم شو د پلاني سړي زوی پکې مفتی شو د پکې تجوید وکړو نو بیا چې د روژې میاشت راشي نو دغه حافظان په دې تراوو کې ختم وکړي نو هغه خلک چې د چا زامن په دې دستاربندۍ کې په دې مدرسه کې داخل نه و هغه چې د دې عامو خلکو د بچو د عزت ته وګوري چې دا خو په معاشره کې د غریب سړي زوی دی د د جامې ښکلې د د خوراک ښکلې د د سکاک ښکلې او د د عزت ډېر لوی لوی علما مشایخ په کائنات کې د دوی عزت دی دا په خاندان پسې نه ده خیالي زمونږ په دې کتابونو کې یو کتاب دی د دې مصنف چې دی هغه د بادشاه امام و د اختر د مانځه ټیم دی امام صاحب مانځله نه راځي نو بادشاه تپوس وکړو چې امام صاحب ولې نه راځي وایي چې د امام صاحب شرط دا دی چې په ما پسې به بادشاه او وزیر په خپله ډولی راوړي او صادر او کمبل او بالښ به کېږدي او زه به په هغې کې ناست یم بادشاه به په خپلو اوږو باندې سره د وزیر نه دا ما عیدګاه ته راوړي نو زه مونځ کوم که نه کوم هغه ستاسو زموږ د پاکستان په شانتي بادشاهان نه و هغه سمجدار و علما هم سمجدار و او بادشاهان هم سمجدار و بادشاه وی ټیک ده په خپله یې هغه ډولی واغسته وزیر ورسره دی او مولي صاحب پکې ښه د مزي پلت والی دی او خان په شانتې پکې ناست دی او په ډولی کې راغی دنیا خلک ورته ګوته په خوله دي هلکه اصلي بادشاه خو دی ګوره بادشاه په اوږه اخیستی مونځ چې خلاص شو او مولانا نه تپوس وکړه چې اوس به دې د تلو څه پوزیشن ا د وټونو والا کار نه و چې راولي به دې په ګاډي کې چې بیا د ونه وټ والي خدای دې ورکړي چې څنګه ځې هغسې ګوتې ته ګوري که نه چې ګوتې باندې توره نښه راغله که نه چې توره نښه راغلې به یې مخ به دې شي وی بادشاه اوس به مې په خپله اوږه باندې یوازې وړی تنها علماو ذکر کړی دی چې کله بادشاه په اوږه باندې واغست خلکو به ولکه بادشاه په اوږه اخیستی دی هغه وی نه مړه بادشاهي په اوږه اخیستی دی بادشاه په اوږه نه دی اخیستی بادشاه دی خلکو په اوږه باندې اصل بادشاهي خو د ده سره ده اهل القرآن عرفاء اهل الجنه حدیث مبارک کې راځي اهل قرآن والا به په جنت کې محشر کې د جنت خانان وي ورځې تېرې شوې بادشاه مولانا ته وایي چې حضرت د دې څه فلسفه و پکې چې تا داسې شرط لګاو هغه یو بادشاه صاحب بس کله کله زړې پړه کې یو جذبه راشي هغه وایي نه ما ته به وجه ښایي کو ما اډر کړی وی اتکړو کې به مې راوستی وي خو ما وی چې ستا په دې خبرو کې به سر راځي هغه بادشاه سبا درس ته راشه درس ته راغی وی روزان هر کال به زما سره 2500 اتلسو کسان دا په درس کې وو چې ستا سره مې دا معامله وکړه څه کال زما سره په درس کې 8000 کسان ویښ یې کوده یې ویښ یې
یو سړی مټۍ دکان کې ناسو دکاندارو نو هغه سړی ولې داسې ګوتې وړي دو دې څه کې ړندی مې هغه وی خطر روغې دا دومره تاولونه ته پراته دي ته چې خوري نه اوس وابه والو ما خو داسې ګمان وکړو چې دا رښتیا قبرستان دی دا د مړو ځای دی که نه د مړو خسر خو به وي که نه حضرت ویښ شی ویښو خدای مو جنتیان کا سکال زما سره 8000 طالبان دا مدرسې ته راغلي زه نن هم ومه کو نن هم په پاکستان کې دا قانون پاس شو ملا سړی به وزیر اعظمي ملا سړی به صدري ملا سړی به گورنري ملا سړی به ډي سي جوړېږي ملا سړی به ډي پي او جوړېږي اوس هم د مولانو نه خانات سیټونه علي په پاټو کې قسم په خدای کو راته به هېڅ شی پرېښودو هغوی ته پته ونه لګي چې مشري خو د دوی سره ده بیا به دا ټول خانان په خپله باندې راځي او بیا به دا علي په بازه وتهیي وی به چې مشري خو اورندل مشري خو د دوی سره ده حدیث مبارک کې راځي قرآن عظیم الشان به د قیامت په ورځ د یو مغموم سړي په شکل کې راځي طالبان چې به د مدرسو کې سبق کوي نو دا قاریان خو غوسه ناکه وي خدای دې موږ د قاریانو د والو نه وساتي قاریان خو چې سړی ووایي توبې ته خلاصوي نو دا د غرمې بېخوبي او د شپې خوب ورتلل زه ما چې به کومه مدرسه کې سبق شروع کوو پای کې یو طالب علم و ډېر زیات مکار و هغه به دا ټوپۍ راواغسته او د خپل دې ځای ته به یې واچوله او دا به یې کله کله داسې کوله نور به اوده و قاري ته پوره پته نه کېده چې دې سبق وایي که دې اوده دی طالبانو نه ډېرې بانې ورځي یو خو د دوی هره ورځ مور نه جوړه هره ورځ پلار نه جوړه ورځ کاري نو دا استادانو ته قاریږي هم دا قرآن مجید چې راشي د طالب علم د حافظ قرآن ته عالم قرآن ته نو دی حافظ ته به وایي حافظ صاحب هل عرفتني یا هل تعرفوني حافظ صاحب زه دې وپېژندم یا ما پېژنې دی چې ورته وګورو دی به ورته نه مخکې مې نه لیدلی چېرته دی به ورته زه قرآن مجید یم کم قرآن مجید چې ستا د غرمې خوب مې خراب کړی و چې ستا د جمې شپه دا مې په تا لنډه کړې وه چې ستا سینه مې ګرمه کړې وه زه تفصیل پکې کوم حدیث مبارک کې لږ الفاظ راغلي و زه هغه کتاب یم چې ته د کوره راوتې نو تا جړل او مور په تا پسې جړل چا چې طالبي کړي هغه ته به دا اندازه لګي زه هغه کتاب یم هغه قرآن مجید یم چې خلک به سار پاسېدو نو کودال یې به راغستې چا به بیلچه راغستې چا به چینچی کولولي چا به نور کارونه کوه ما به تا ته خپل سینه کوله وکړه حافظ صاحب زما مخ ته وګوره په کوم کتاب کې چې مفتو کتو کې ثواب دی ما به تا ته خپله سینه کوله وکړه زه هغه کتاب یم چې تاله به خوب راغلی و نو ما به کله کله تا ته خپله غېږه کولاو کړه حافظ صاحب زما غېږه کې سر کېده او ته به کله کله زما په غېږه کې وده شو زه هغه کتاب یم چې تا به د وظیفې لوښی واغست او تا به وي ډوډۍ راکئ وظیفه راکئ د الله په نوم باندې نو بعضې زنانو به کور ته وبللې او کښې به یې نولې پټې به یې د باندې مو خورو او بیا به دله وظیفه هم درکړه او بیا به یې تا ته وی بچیه زما بچو ته دوا کوه زما هم بچي په مدرسه کې سبق کوي خو څه داسې زنانه به پکې هم وي چې ته به لاړې تا به وظیفه راکئ خدای مو بخه هغوی به د تقار شوي چڼې یې ستا نه به کله خلاصېږو خو چې دا ګورم ته به یې رامنډې وایي نو ته به خفه راووتې زه هغه قرآن مجید یم زه هغه قرآن مجید یم چې ستا مور یې ورځې ډوډۍ پخ کړې وه او د خپلو رونو ستا د رونو سره او خپلو بچو سره کېناسته او چې روڼۍ یې خولې ته کوله نو ته ورته یاد شوې او وړی یې ډک شو پاسېده نو ستا رونه پسې لاړل چې دې ولې مور یې ولې جاړې
هغه وی چې زما اړه ته ډوډۍ نه کېږي تاسو ډوډۍ وخورئ مور یې چا ته څه ووي ما ته مې خپل بچی یاد شو که نن زموږ سره په کور کې وې ما به خپله برخه بوټۍ هغه له ورکړه زه هغه قرآن مجید یم چې په پاکستان شریف کې به د مولانو قدر نه وم د 2014 نه تر 2023 پورې په پوره دنیا کې چې په کوم ځای کې د اذان او د تلاوت مقابله شوې ده پاکستان پکې اول نمبر راغلی 80 ملکونه 2018 کې مقابله وشو په اذان کې د بابوزو ماشوم د 28 ملکونو نه اذان مقابله وګټل تاسو موږ د سعودي اذان ته خوشحاليږو مدینه مبارکه مدینه پاکه اذان ته خوشحاليږو د مدینه منوره او د مکه مکرمه مؤذنین پکې وو مقابله د پاکستان بچو وګټل په 2019 کې د 57 ممالکو مقابله وشوه د 8 کانو ماشوم د بونیر مقابله وګټله د 80 ملکونو په 2020 کې بیا مقابله وشوه د بلوچستان ماشوم د 57-58 ممالکو نه بیا مقابله وګټله په 2022 نومبر په میاشت کې په سعودي عرب کې مقابله وشوه بیا د انډونیشیا ماشوم په کې دریم نمبر راغی قربان شم د انډونیشیا په صدر وزیر اعظم خپل جازي په اوچت کو پلار مور ول په کې کېنول بوت له مکه مکرمه ته عمره په وکړه شاهي پروتوکول ول ورکو او د هغه زینه په خپل جاز کې پلار او مور او بچي کېنو په هغه رنوي باندې ول جاز کوز کو چې په کوم رنوي باندې صدر وزیر اعظم او د بار وزیر اعظم کوزي بیا او ته ګارد اپ انر پیش شو او بچی خوش قسمت تازه مونږ ملکو ګټو دریم نمبر راغلی بیا وسره وزیرانو سلپیانې وخت کې بیا هر وزیر ول ډالۍ ورکړي بیا شاهي پروتوکول کې کور ته بوت دا د هغه وخت خبرو کوم چې تاسو زمونږ د ملک آرمی چیف حافظ قرآن او دې مونږ ته خلک وایي تاسو څه وکړل مونږ خو د آرمی چیف حافظ قرآن درکو مونږ خو د لډر حافظ قرآن درکو مونږ خو د وکیلان حافظ قرآن درکړل د ملتان نه یو الک روانېدو د یو ډرایور نه انټرویو کړی دا چې زه ستا سره د سرو پرې لاړم او ته په لارې څه وایې نه څه تلاوت څه خبرې کوي زه د قرآن حافظ یم چې د ملتان نه ګاډی سټارټ کړم اسلام آباد ته رسمه ما 12 14 15 سپاري تلاوت کړی مونږ خو داسې ډاکټران درله حافظان درکړل چې تاسو له دوايانې درکوي نو وایي دا به د سار مانځه نه پس خوري او دا به د ماښام مانځه نه پس خوري مونږ خدا وکړل خلک مونږ ته تاسو څه وکړل نو زه تا نه د شل ګوډ نه ډاکټر قدیر نشم جوړولی چې تا مدرسې ته ما نه شل او ګوډ ماشوم راوستو او داسې ډاکټر قدیر جوړ کړم زه دغې کالج والا ته تقریر کوم دغې پروفیسرانو ته وایم تاسو په دې 80 کال کې ما ته ووایئ چې تاسو په دې 80 کال کې ستاسو د ملک ډاکټر په پوره دنیا کې چېرته ګټلي وي انجینیر ګټلې ده د پیسو شمارلو دپاره تیر حکومت د برطانیې نه سړی راوغوت پیسې شمارلو دپاره هغه هم په مولا ناپاسې د دا قادیانې دی او دا پرویزې دی هغه مزغلی دی مونږ خو زمونږ مشران دې حد ته رسېدلي د مدینې منورې 15 واړه امامان د مکې مکرمې 15 واړه امامان دا د پاکستان د علماو شاګردان دي ما هلته د یو قاري صاحب نه تجوید کو ما ته تپوس کوم قاری صاحب تا سبق په کوم ځای کې ویلې ما ته وی ما نه دلته اکثر او بیشتر شاګردان چې د حرمینو کې درس کوي دا د پاکستان د قاریانو شاګردان الحمدلله ځکه مفتی فرید رحمه الله هغه ته چا فرمایل چې حضرت موږ د سعودي عرب سره ولې حج عمره نه کوو دا روجا او اختر نه کوو چې دا خبر اسانه شي هغه وی سعودي عرب به اوس زمونږ اقتدا کوي الحمدلله مونږ چې څه وایو هغه به کېږي په 2014 کې مقابله وشوه د تمام دنیا علما راغوښتي وو
چې په کوم ملک زیات قرآن مجید پڑھاویږي د سعودي عرب ملا پاسد وی الحمدلله والشکر لله 5000 15,000 کسان مونږ سکال حافظان کړل سرکاري تور 15,000 کسان د سرو سپینو قانون ورسره دي د کویلې قانون ورسره دي د تیلو ورسره کویان دي سمندر ورسره وسیع علاقه ده د تمامي دنیا مرکز دی الته 15,000 کسان حافظان کړل په هغه زمانه کې زمونږ په پاکستان کې 15 بورډونو یو د وفاق المدارس بورډ والا پاسد وی سکال مونږ 64,714 حافظان امتحان کې پاس شوي دي ستاسو دا مدرسه پکې نشته د وفاق سره نه ټچ جماعتونو کې چې کوم پانګي یا پکې نه دي خلکو یې مولانو څه وکړل مولانو دا وکړل چې نن د پوره دنیا نه ستا ملک ته خلق د بار نه ویزه اخلي تجوید لازم حفظ لازم قرآن زده کول لازم قرآن و علوم لازم ترکو والا مستقل وفد راولېږو چې موږ له خپل نصاب راکوي ستاسو په نصاب باندې موږ هلته مدرسې وچلو د پاکستان بچی په 2022 کې اول نمبر راغلی و اب خوشحالېده چې فیسبوک کې به زما نوم راغلی ما پسې به صدر صاحب وایي چې زه پسې خپل جاز لیږم وزیر اعظم صاحب وایي نه زه پسې خپل جاز لیږم ځکه حدیث مبارک کې راځي چې حافظ قرآن په طلب د علم کې د کوره وځي فرشتې ورته د خپلو وزرو قیمتي کولو برکتي کولو دپاره وزرې غواړي تاسو موږ چې د لاړ شو عالم وینو الله سو ښکل کو ما شیخ صاحب ما والله ښکل کو دقه رنګې فرشتې خوشحالېږي بیا په نورو فرشتو کې ځان ته وایي زمانه خوشبخته څوک ده زه نن حافظ قرآن ته ما خپلې وزرې غوړولې زما په دې وزرو حافظ قرآن قدمونه ایښي صدر صاحب به ویل وزیر اعظم صاحب به وی آرمی چیف صاحب به وی زه خپل جاز قیمتي کول غواړم زموږ د ملک صدر وزیر دغه به وی آرمی چیف صاحب چې نه زه به 10 جازونه ځان سره نور جنګي بوزم چې دا به په ټول سعودي عرب باندې ګلونه اچوي زموږ بچی اول نمبر راغلی بأي ذنب قتلت په کوم ګناه باندې موږ وژنئ ګناه راته وښیې هغه ماشوم چې د سرو زرو ایوارډ ورسره دی هغه چې د اسلام آباد په ایرپورټ باندې کوز شو ستا د ملک مقتدرو خلکو د هغه د بیګ تلاشۍ کوي په 2014 کې چې کوم ماشوم د شپېتو ملکونو نه مقابله ګټلې وه د سواتو 25 ستمبر په صدر هاوس کې خلکو د ایوارډونه میلاویږي چې څوک ښه ګډېدلی دی څوک ښه منډې والي دي چا ښه رسۍ راښکلي دي چا ښه موټرسایکل ځغلولی دی هغه ماشوم په انتظار و چې ما ته به هم د صدر هاوس نه ټلیفون کېږي چې بچیه ته به څنګه راځي الټه په دې باندې څوک ظالم پسې لاړ د پیو په بوتل کې وله زخر ورکړه موږ د قوم په پیسو د قوم بچو ته سبق وایو او خفه کېږئ مه ثوابی والو تاسو هم چې زموږ د مولانو چېرته سپینې جامې وینئ او مولي صاحب چېرته پروګرام له سپینې جامې اغوستي دا خلک بیا یو بل ته اشارې کوي وګوره ورته که نه ټوله مدرسه یې وخوړه دا چې کوم سړی په مولانو پسې خبرې کوي ستاسو په ګاونډ کې دلته کې یو سړی دی ستاسو سره په ګاونډ کې تقریر وکړو چې دا موږ مولانو له جوماتونه جوړو او موږ له مدرسې جوړو او بیا په وټونو کې زموږ خلاف استعمالیږي ما اوس بس تقریر وکړم ما ستا د پلار مدرسه راته وښیه ته ما ته ووایه چې ستا پلار خو مدرسې ورانې کړې دي ته ما ته مدرسې وښیه تا څومره مدرسې جوړې کړلي د هغه د پاټۍ یو سړی و زموږ ملګري ته ویې ما ورته تاسو ولې هغه مولانو پسې خبرې کوئ دا مولانو نه مدرسې موږ جوړو ما تا څو مدرسې جوړې کړلي ما خو نه دي جوړې کړي نو ما ته بیا ورته خبرې کوي وایي نه موږ چندې ورکو څو چندې دي ورکړلي وی وظیفه ورکو هغه ته مو ورکوه وظیفه دې ورکوم زه او که ما ته پته ولګي چې ستاسو د کور خواته کومه مدرسه ده زه به په هغې مدرسې کې وینا وکړم چې دوی د کوره به نه راوړي موږ دې د لوږې مړه شو ستا د کوره به نه راوړو شکر نه وباسي چې ستا کور ته یو سړی درشي د خدای په نوم باندې
د الله په نوم باندې خیراتي ورکا ته شکر نو باسي ته خدای شکر وباسه څوک دی چې تا خیر ته راغواړي ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایلیو خلکو تاسو د زمون قدر نه دی معلوم قدر زر زرگر شناس قدر جوهر جوهری تاسو زمون قدر نه دی معلوم زمون د جنازو نه به تاسو د زمون قدر معلومیږي ګندب شیخ صاحب تاسو بګاوړ کې وفات شو تلی و جنازه نه غوي ملاو شي و دا قدر رشتہ دارو سره نه ولتلې پته لګیده چې دا څوک وو ډاکټر شیر علي شاه صاحب ممتاز قادری صاحب شیخ صاحب الحق صاحب مفتی فرید رحمه الله شاه منصور شیخ صاحب دا د دې دومره ګڼو شمیرو مشایخو جنازې دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د الله په درګاه کې قبول دا موږ دا دسترباندی د دې لپاره کوو چې تاسو ته دا پیغام درکو چې ستاسو پیسې مو ضایع کړي نه دي او پښتانه یو متل کې وي لوري وایي میتا ته اینګورې واورته تاسو ته دا زوتو چې ستاسو پیسې مو ضایع کړي نه دي او امریکندیانو ته او دې خلکو ته وایو چې وسوځئ وسوځئ تاسو مدرسې ختموئ جوماتونه ختموئ نن خو مونږ ستړي کړو په هره ګلۍ کې مدرسه ده په هر طرف کې مدرسه ده الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ دا پروګرامونه او دا طالبانو دا دستربندۍ قبول او منظور کړي او د دې علماو دا کاوشونه دې الله قبول کړي زه اکثر خبره کوم او ناظم صاحب ته هم وایم محتمم صاحب ته هم وایم او تاسو ته یو خبره کوم چې دا ستاسو ماشومان کور ته درشي یو 2 رکعاته شکرانې مونځ کوي یا خدای ډېر شکر دی غریب سړی وم فقیر چا په شلو دیګونو کې نه بللم چا راته کوڅه نه پخوله چا راته پیپ نه راوستو تا به ما باندې دومره کرم وکړو چې زما خاندان دي د حافظانو ناظر خوانو وګرځو تاسو به 2 رکعاته شکرانې مونځ کوي په دې نعمت خوشاله شئ نو الله جل جلاله بدل نور نعمتونه درکړي ابور مې وځه کې تقریر وکړو مې دا پښتانو یو خزه ولیکي دا پښتانه یو خزه ولیکي دو ولینه کې درې نو حدیث میں قرآن کریم کې راځي لئن شکرتم لازیدنکم کو تاسو زما د نعمت شکریا ادا کړئ زه به تاسو سیوا کوم پښتانه چرته په یو خزه خوشاله شي ویني دي دې غم نه خدای مخلاص نه الله تاسو به خبر یو دای منه در کوم کو تاسو په دې ناظری خوشاله شوي الله بدل د بچي حافظان کی کو په حفظ خوشاله شي الله بدل عالمان کی او کو په علم خوشاله شي الله بدل مفتیان کی او کو په مفتیان خوشاله شي الله بدل اولیاء الله جوړ وحافظ صاحب دوامه سوچ په دې مدرسه کې درس کوي اخره کوئی دې پوزه پر کومه ته 4 ګل غواړي تب وای چې ما خو ډېر کار وکړو د دومره شي ناظر خان می فارغ کړل اسه نه چې د قیامت په ورځ د الله فرمایي راځه چې لګي صاحب کتابو کو صحیح سبق دی نو ویلې صحیح ټیم دی نو ور کړې تا ته چې ټلیفون راغی تا د ماشوم نه سبق اورېدو ټلیفون دی موریدو اوس خو د حافظان خدای ماف کی ما ډاکټران لیدلی چې 150 مریضانو تناسي تاله شل اټول د لیکل کوي خو ما دا نو لیدلی چې یو حافظ ته د مدري حافظان ناس یو ټول بو سبق اوري بعد دې ناس ته هغه ټول اوري ودا به اورول شي نو زه خو نه پوهېږم پینو وکولې بشنو ځکه حافظان خو حافظان دي نو خدای اوچت کړی دي دوی صحیح کار به نه کړی صحیح مطالعه به نه کړی صحیح درس به نه کړی صحیح اخلاقی تربیت به نه کړی الله به وي ته په اجر غواړي راځه چې حساب کتاب وکړو قوم څه کولی شو قوم تعالی پیسې درکړي ځمکه درکړه جیداد درکو عشر درکو زکات درکو قوم خو سبق نشو ویلی تا ولې صحیح سبق نه وي نو زه حافظانو ته مدرسو والا ته وایم تاسو به یو 2 رکعاته د توبې مونځ کوئ الله مال نه په کار چې ما دا درس کړی وي وخت مې ضایع کړی دی خو څوک دی استادانو له په وګو دا بوجه خو بس لګیا یم نو ټوټه پوټه کار کوم الله واقعي زمانه په دې کې غلطي شوي واقعي ورانه غلطي شوي زه په یقین سره وایم چې الله ما به حق د قرآن نه ادا کړي ما به د لوستو نه ادا کړي ما به د اورېدو نه ادا کړي الله زستانه معافي غواړم ما معاف کا
نو د قیامت په ورځ به ان شاء الله کو ستا معامله ورسره ټیک شوه د قیامت په ورځ به الله آواز کوي یا معشر العلماء إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي بلانو راځئ 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 ما چې تاسو له علم درکو حکمت مې درکو علم مې درکو حلم مې درکو ما ته پته وه ما ته ستاسو کمی معلوم و خو ما تاسو بخل غوښتی امام محمد صاحب چې وفات شو چا په خوب کې ولید چې الله د سره څه وکړو وی ډېر یېرېدم وی ما ته الله وی چې مه یېرېږه مړه ما کو تا ورته غورځولې ستا سینې ته به مې قرآن نه اچاو ما چې ستا سینې ته قرآن واچو ما تا باندې کرم نظر کړی الله به دوی ما ته پته وه ستاسو کامیره ته معلوم و خو ځئ به ځئ جنت ته دا مولان به یوازې جنت ته نه ځي انشاءالله مونږ به سره ملګري یو انشاءالله حدیث مبارک کې راځي علما به د اسمان د ستورو په مقدار سفارش کوي او حافظان به د لسو کسانو سفارش کوي د حافظانو ماماګان به خوشحالېږي زمړه یمه مونږ په کیسې راډیو یاد وساتئ د سړي درې رشته داري یوې هغه رشته دار دی چې دی ورسره تعاون هم نه کوي د علم نه هم منې کوي د ده سفارش به نه کوي یوې هغه رشته دار دی چې منې کوي خو نه خو تعاون سره نه کوي د ده سفارش به هم نه کوي هغه رشته دار دی چې تعاون سره هم کوي او مدد هم کوي دا سړی چې د قیامت په ورځ په سختۍ کې ولاړي نو د سفارش به کوي حدیث مبارک کې راځي د حافظ به ورته وایي ای قرآن ته تا ماله څه راوړي دي حدیث مبارک کې راځي دی به د خلاص نه جیب نه راوباسي هغې کې به لیکلي لکه الملک ستا دپاره بادشاهي ده د چپ نه راوباسي لکه الخل یا لکه النعم ستا دپاره نعمتونه دي دی به یا ربه دا صرف ماله ما خو چې سبق وی پلار مې نه و ما باندې ماما سبق ویلو ما خو چې سبق وی مور مې مړه وه ترور را باندې سبق ویلو تندار را باندې سبق ویلو صرف ما لپاره خوشحالي ده الله به دوی نه لس کسان ځان سره ملګري کا لس کسان چې ملګري کې دی زما استاد تقریر وکړو مولانا مبارک احمد صاحب نو یو سړي منډه کړه په حافظ صاحب پسې حافظ صاحب حافظان به لس کسان بوځي جنت ته وي او زما دا نوم ځان سره ولیکه هغه وایي ته پکې نه ځایږي هغې ولې وایي نه هغه کسان موږ د کور یو او ستا نه مخکې راته یو سړي ولې دوست مې دی وایي د هغه نوم مې پکې لیکلی دی هغه وایي خدای داسې جوړ شو لاړ یو خپل کور ته او لور ته یې وایي بچي نه و نارینه بچی ته حفظ نه کوي هغه بچی حافظ شوه او بیا عالم شوه بیا زمونږ استاد د هغې په پروګرام کې تقریر وکړو لسو کسانو سفارش به کوي ماماګانو ته به یې کړی وي رشته دارو ته به یې کړی وي دی چې محشر کې لاړ شي چې دې ماماګانو ته کړی وګوري او رشته دارو ته دی به الله ته چغې کړي یا رب زما د دې پروټوکول نن ده په پاکستان کې سړی به ناظم شو او یا به چا د وزیر مشیر شو بیا به ماماګان په ګاډي کې کاږه ناست داسې پروټوکول سره به روانو پولیسو ته به چرت نه خرابو ګاډی به په ورچو پولیسو به دې ودرېږه چېرته ځئ ماړه زموږ سره ټیم نشته ته څه وکړي زه د پلاني حافظ وزیر صاحب ماما یم ځه ای زما ربه په دنیا کې د دنیادارو د خدای قدر و نن زه خان یم وزیر مشیر یم نن زما دا قدر دی الله به ورته زه بوزه لس کسان به اتکړو نه ازادۍ او جنت ته به بوځي خدای دې ستاسو زمونږ بچي حافظان کې د حافظ قرآن پلار به الله مور او پلار راغواړي حافظ ته به شا به ووایه قرآن کریم تلاوت کا ټول قرآن مجید به ورته خلاص کړي مور او پلار ته به ځئ جنت ته حافظ قرآن ته به ووایي یو نیر دی ریان نومې دی د هغې په سر باندې یو محل دی د مرجانو جوړ دی او یا زره دروازې دي حافظ قرآن ته به وایي ځه ورته ښایسته قرآن به وایه بچو ځکه دا خلک مونږ نومونه ږدي چې دا مولان زر زر تلاوت کوي دا د پلین کوچ مولا دی هغه به لوی زمونږ خوراکټ مولا دی داسې چې ته څو خبرېږي پنځه رکاته شپږ رکاته یې کړي سم ښکلی تلاوت کوئ الله جل جلاله دې ستاسو دا بچي حافظان ناظر خوان عالمان متقیان پرهیزګاره جوړ کړي او زمونږ د دې مشرانو عمرونه دې الله دراز کړي زمونږ د دعاګانو دپاره زما والد صاحب هم ډېر کمزوری دی تقریبا 112 114 سال عمر کې دی ډېر سخت کمزوری دی زه چې د کوره کله راوځم نو سلام دعا تې والم خو ډېره یرې را سره او د هغه په اجازت راوځم که نه ورنه اجازت نه دی پکار او زما سفر هم محدودي پکار دي
او الله جل جلاله دې هغوی ته صحت نصیبه کړي چې څومره عمر باقي وي زمونږ د دعاګانو دپاره دې الله سنه کوي او الله رب جلال دې د علماو علوم عمرونو کې برکت ور واچي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مونږ کوو د مونځ نه پس بیا